واذا حضر القسمه اور چې کله حاضر سي د تقسیم په وخت باندې اولو القربى رشتہ داران والیتاما والمساکین اور یتیمان اور مسکینان فرزقوهم منهم د اغمال سے بدی باندې وخوري وقولوا لهم قولا معروفا اور د دې سره خبره وکړي ډېره ښه خبره. عزیزانو دا د سورۃ النساء آیت نمبر 8 دی. په دې آیت کې الله رب العزت یو مسله بیان کړې. مسله ما پرونم لږ وضاحت وکړي. مسله دا ده چې چیرې یو سړی مړ شي او میراث تقسیمیږي، د تقسیم د میراث په وخت کې څه قریبان رشتہ داران راجمع شي. عام طور پر راجمع کیږي، خاص طور پر زنانې راجمع کیږي. پلانکی خاله مړه د پلانکی نیکه مړ دی، ماما مړ دی، درځي ورسو کې یو شی ماته هم راکړي، کې یو شی ماته هم راکړي، نو ګر د سره جمع سي یو شی غواړي. نو شریعت وايي چې دې ته به شی نور کې دا د وارثانو حق دی. درې شرطونه دي عزیزانو، ښه په ذهن کې یو ساتئ. یو شرط دا دی چې څونه وارثان دي هغه به ګرد حاصل، چې څونه وارثان دي هغه به ګرد بالغ دي، نابالغ د اجازت یو حیثیت نشته په شریعت کې، اور پتہ عالمگیری وغیرہ ګرد کې داخله کړل ده. اور درېمه خبره دا ده چې کوم وارثان دي هغه به ګرد پر دې راضي چې دا پلانکې شي موږ چاته حقوق موږ ګرد پر دې راضي. کدا غدرې خبرې پکښې وي د میراث چاته شی ورکول جایز دي، کدا درې خبرې نه پکښې صرف کفن دفن. علما دومره لیکلي دي چې دا مشتي مړی اخو پر دا مړی مش شړی اچولي یا یو ښایسته کپړه مې اچولي، دا خبره د میراث ته پیسو سره علما لیکلي دي چې کوم خلک الته په قبرستان کې د مړي څه شان خیرات دي، هغه خیرات هم د میراث د مال سره کول جایز نه دي، حلال نه دي، دا به د وارثانو په اجازت باندې کیږي. تیر درس کې ما د وضاحت وکړي. وارث چې مړ سي خولۍ، لنګوټه، کپڑے، غړی، هر څه شان چې دي دا به ټول د میراث حصہ او په میراث کې به دا تقسیمیږي. دا څنګه د لکه نن چې موږ استاد په کورو کې شریعت نافذ کړی، زموږ خو شریعت کم رواج زیات دی. یعنی زموږ د مسلمان پښتنو یا د علاقو خلکو چې کوم پرده ده د شریعت پرده خو نه د رواج پرده ده، کم چې زموږ د قانون دی د میراث هغه ټول زموږ استاد رواج دی د اسلام د شریعت پابند نه وي. موتا کچيري واقعتن موتا د شریعت او د اسلام پابند وي. کم مسکینان او یتیمان چې د خاندان غره جمع شوي دي هغه ته څه خوراک ورکړه، دا د شریعت مخکې حکم و، بیا دا حکم منسوخ شوی دی. اوس د شریعت حکم دا دی چې صرف او صرف د میراث والا خلک دا کار کولی شي، بل څوک یې نشي کولی. ازموږ دي خلک غټ غټ غونې راخستې د خوږو ډکي او د خرما او څټکي، نو په خلکو کې تقسیمي لګیا دي که د میراث د پیسو څه جایز نه دی. که ستا خپل د جب خیرات دی هغه جلا مسله ده. دا غره کم قرآن خانیانې دي، ختمونه دي، غویان دي، پسونه دي، دیګونه دي، خیراتونه دي، دا به ټول د خپله جیبه کوي. د میراث د پیسو څه نشي کولی. د میراث د پیسو څه صرف وارثان خپل په رضامندي باندې کولی شي. او دا د دې آیت پر کم خلک چې راغلي یا زنانې چې راغلي دي شور شرابه کې چې موږ د مړي د راکړې ښځې سره کښېني. عجیب خبره خدا ده زموږ پښتانه ښځو پر دین اسلام نه رسي. ښځې سره کښېني خالی راشندي اور باره سره تقسیموي. پلانکی سړي ته دا کالی ورکړه، پلانکی سړي ته دا، پلانکی ته دا ورکړه، ښځې دا شان سره تقسیموي. اور دا د ښځو اختیار نه دی، دا د سړیانو اختیار هم نه دی، دا صرف د وارثانو اختیار دی. نشکور ته ورسه زنانه په دې خبره کې چې دا څوک مړ سي د دې کالي ته نه څه تقسیمولی. ته څوک چې ماجت له کالي یاسته، پلانکی خاله او مامي له کالي یاسته، دا ستا کار نه دی، دا د شریعت کار دی. وارثان به دا تقسیموي، وارثان به سره راضي، وارثان به ټول بالغان ناسمج او نابالغ به نه وي پکښې، ټول به پر دې راضي وي، بیا به دا تقسیموي. که چیرې یو زنانه یا یو کور رشته دارې په دې کې شور شرابه کوي، قرآن د هغه مسله حل کړې ده. وقولوا لهم قولا معروفا، د هغو سره ډېره ښایسته خبره وکړئ. ښایسته خبره دا ده چې دغه شان زموږ تر اختیار وتلی دي، دا شان چې دي د وارثانو په اختیار کې دي، زموږ په اختیار کې نشته. لہذا شریعت د اصول په مطابق به دا تقسیمیږي. الله تعالی د عمل توفیق راکړي. الحمدلله.